ډېرو محترمو مسلمانانو، نن یو داسې د قبولیت وظیفه راته ښیم، د قبولیت د دعاګانو د قبولیت دپاره، د حاجاتو د قبولیت دپاره او د هر رنګه مقاصدو حاصلېدو دپاره بالکل اسانه وظیفه، هېڅ پکې ګران نشته او وظیفه بهترینه ده او انشاءالله کارآمد وظیفه ده. ستاسو حاجت په الله جل شانه پوره کوي، ځکه چې دا قبول کړی شوې ده او په دې باندې الحمدلله زموږ پوره فکا یقین دی. پوخ یقین څه ته وایي؟ پوخ یقین چې په یو څیز باندې جوړ شي، هغه زمونږ څوک دی؟ هغه زمونږ رب دی او هغه رب په دې وظیفه باندې د انسان حاجات پوره کوي. خو که تاسو په دې طریقه باندې وکړه او تاسو په یقین سره وکړه، نو انشاءالله یو فیرې سره به ستاسو دعا قبلیږي، صرف یو فیرې سره، هېڅ به پکې مشکل ګران پکې نشته. لہذا محترمو، دا وظیفه را سره پوره واورئ او انشاءالله پوره په دې طریقه وکړه، انشاءالله چې ډېر زر به ستاسو حاجت الله جل شانه په بهترین او ښکلې طریقې سره پوره کړي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ډېرو معززو محترم او قابل قدر مسلمانان رونو خویندو، هغه مسافر کم چې بهر وطنونو کې ژوند کوي، د هغې مسافرو دی الله تعالی ډېر حامی او ناصر مددګار شي او تاسو له هم الله جل شانه د دنیا او آخرت ټولې خوشحالۍ درکړي. د دنیا او د آخرت ټول غمونو نه دی الله تعالی موږ او تاسو ټول په ټوله وساتلی کړي. محترم مسلمانانو، دا اسم اعظم دی او دا د قبولیت خاص تحفه ده، صحیح شوه، او دا ډېرو غټو غټو علما کرامو ذکر کړي دي. او علما کرام به څه کې چې د ترمیزي شریف او د ابو داود شریف حدیث هم دی چې دا د حدیث مبارکه دوه غټ کتابونه دي، نو د هغې حدیث هم دی. او حدیث دا رنګ د محترم مسلمانانو تفسیر روح المانی هم دا نقل کړي دي. جنید بغدادي رحمت الله علیه تفسیر الروح المانی کې هم ذکر کړي دي. لہذا یو صحابي چې دی حضرت انس رضی الله تعالی عنه راوي دی، هغه فرمایي چې یو کس 2 رکعاته نفل وکړو، د هغې نفس دا دعا وغوښتله. دا دعا یې وغوښتله، دی کې د الله جل شانه 4 نومونه دي. نو حضور پاک صلی الله علیه وسلم چې کله د هغه صحابي نه دا دعا یعنی هغه غوښتله او نبي پاک صلی الله علیه وسلم واورېدله، نو نبي پاک صلی الله علیه وسلم قسم وخوړه چې زما د الله جل شانه فزاد قسم وي، هغه الله چې د هغه په قبضه کې د محمد صلی الله علیه و آله وسلم هغه روح مبارک دی، یعنی زندگی مبارکه ده. د صحابي چې په کم اسم اعظم سره دعا وغوښتله، په کومو نومونو باندې د الله جل شانه نه سوال وکړو، نو الله جل شانه به خامخا د انسان ته ورکړه کوي. او د دې نومونو په ذریعه باندې چې انسان کومه دعا هم د الله جل شانه نه په اخلاص سره، په یقین سره، پوره توجه سره او دهان سره وغواړي، نو هغه الله جل شانه ته ورکوي. ګوره په کومو نومونو کې په کومو نومونو کې چې اسم اعظم دی او په هغې باندې قسم خوړلی شوی دی، نو دا ډېره غټه خبره ده، دا ډېر غټ دولت دی محترم مسلمانانو. نو مسلمانانو اوس چې دی د الله تعالی دربار تاسو لوټ کوئ. تاسو چې کوم حاجت غواړئ، نو د الله تعالی په دې نومونو د الله تعالی خزانې لوټ کوئ. خو د الله تعالی په خزانو کې به کمی نه راځي. تاسو به څه غواړئ؟ خو یا به قرض وي، یا به په کور کې جنگ جګړې وي، یا به بیماری وي، یا به نور څه حاجات وي، یا به د ویزو پریشانی وي، یا به د نکاح او محبت معامله وي. نو دا ډېرې وړې کوچنۍ مسلې د الله تعالی په نزد باندې غټې مسلې الله جل شانه په دې نوم باندې یعنی په دې نومونو باندې ختموي. صحیح شوه. خو کله هم چې تاسو دا وظیفه کوئ، نو محترم مسلمانانو، نو تاسو به داسې کار وکئ، طریقه یې درته ښیم او وظیفه هم درته اخره کې ښیم. لومبیا خو به اودس چهاردام وکئ، صحیح شو. اودس چهاردام په ښکلي انداز سره وکړو، مسواک هم استعمال کو یا ټوفیس وغیره چې خوله خوشبوداره وي، پاکه وي، صحیح شو که نه. ګوره هر کله چې موږ چېرته غم ښادی له ځو که نه، یا خاص خلکو که رځو، نو ځان له باندې کریم پوډر یا عطر سپری وغیره هم ومږو، او غاښونه ماښونه هم صفا بلیچ وغیره او دا کریم پوډر وغیره وکړو، ځکه چې پلانکې وي چې یاره دا خو ډېره ښکلې دی، دا لږ خو ډېر ښکلې کپړې اچولي دي، صحیح شوه که نه. نو اوس یو انسان د الله تعالی سره ملاقات کوي، د الله تعالی دربار ته ځي، نو موږ په خیرونو جامو کې ځو، موږ په سخا او بدبوداره جسم باندې الله تعالی ته ودرېږو،
لہذا ګوره خلک د خلکو کرزي او مخلوق سره میلاویږي دومره احتیاط کوي ځان پاک را صفا کړي چې څوک د خالق سره میلاویږي او خالق وایي چې څوک سجده وکړي دا ماته نږدې دی نو محترم هغه له په طریقة الاعلی ځان ښکلی کول خوشبو کپړې وغیره ښکلي بهترین انداز سره ودرېدل پکار دي لہذا موږ ګډوډ شوي چې الله ته ودرېږو په خیرونو جامو کې یا خپل خاوند ته په خیرونو جامو کې وخت تېرو او بهر ته چې ځو نو ځانه د بجلیګر مولوي صاحب خبره ځان نه هغه دغه ساس کړو لہذا دغه خبرې ځان نه کټ کړو او داسې چاره دا هم وکړو خوشبو عطر وغیره ومږل دا په بهر باندې د زنانو دپاره استعمالول خوشبویانې دا حرامې دي ها کور کې خپل خاوند ته استعمالولی شئ نو هر کله چې تاسو 2 رکعاته صلات حاجت مونځ وکئ نیت تاسو له درځي صحیح شو او کم صورتونه پکې ویلی شي هغه پکې ووایه د هغې نه پس محترم مسلمانانو درود شریف ووایه کم از کم درود شریف 11 پیرې چې انسان ووایي صحیح شوه او کم از کم دا د الله تعالی د نومونه بیا کم از کم هر څونه پیری ویلی شي ها کو 1 پیری ویلی شي کو 2 ویلی شي څونه هم ډېر وویله که نه نو هغه عمره بس تاسو دپاره بهترینه وي ها صحیح شوه ګوره وظیفې تاسو غوږ شئ ها دې کې چې کوم د څلور نومونه دي د الله تعالی هغه دا دي یا منانو یا بدیع السماوات والارض یا ذا الجلال والاکرام یا حی یا قیوم یا منانو معنی څه ده ډېر زیات احسان کوونکی ها ډېر زیات احسان کوونکی څوک دی الله جل شانه دی ها بدیع السماوات والارض ای د ځمکې او اسمانونو په ښکلي انداز پیدا کولو والا ربه ها او یا ذا الجلال والاکرام ای د عظیم مرتبه او تعظیم والا ها او یا حی یا قیوم ای ژوندي او هر څیز باندې هغه نگهبانه ربه اوس وظیفه کومه ده کو تاسو هر څونه پیروئ خو مخکې وروسته به 11 پیرې درود ابراهیمي وایي لومړی به نفل وکئ نفل نه پس بیا درود شریف وایي درود نه پس بیا دا وظیفه کو 100 پیرې کوئ کو 314 پیرې کوئ کو 1000 پیرې کوئ کو 100 پیرې کوئ کو هر څونه چې څونه ډېر وکړو تاسو دپاره بهتره وي اوس تعداد د ځان ښیم خو چې هر څونه ډېر وکړه صحیح شو څومره غټ حاجت وي نو د هغې دپاره ډېر ویلی شي وظیفه دا دی تاسو په سکرین ښکاري اللهم إني أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت المنان بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم ما هو ته ډېر په دغه تجوید سره وي خو تاسو محترمو دغه رنګ وي اللهم إني أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت المنان بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم په جړا فریاد په اندازه باندې ووایئ د کمزورتیا په اندازه باندې ووایئ چې الله زه کمزور یم الله ته حاجتمند ته حاجت روا ذاتې مشکل کشا ذاتې انشاءالله یو پیرې سره انشاءالله چې الله تعالی غواړي ستاسو حاجت پوره شي که چېرې یوې پیرې سره پوره نه شو دې د وانه سکرین شاټ وباسئ دغه طریقه یاده کړئ او روزانه د اذان دپاره انشاءالله راونیسئ کو 11 ورځې کوئ کو 21 ورځې کوئ تر حاجت پوره